تاسو ته پرونه ما ویل چې د منافق سړي علامت تاره چې دی به د مسلمان په خوشاله باندې کیږي خفه کیږي به دی به د مسلمان په ترقې باندې خفه کیږي دی به د مسلمان په مخ کې تلو باندې خفه کیږي دی نشي برداشت کولی دا قصې دی نشي برداشت کولی چې مسلمان دی کامیاب صحیح ده ځکه نه کله یو سوچ کوم عجیبه زموږ والد صاحب فرمایل کوم انسان سره چې ستا حسدي هغه ته دعا کوه څه ورته کوه جیلس کېږي چې دی مخکې رانړ شي یا دی ولې داسې دی یا دی ولې هغه ته دعا کوه هفته کې دننه به دا حسد ختم او حقیقت حال دی په دغې ما تجربه کړې او په وړوکوالي بالکل ختم شو بالکل ختم شو بیا چا سره مې مړه کې داسې سره راغلي هغه ته مې دعا کړې انسان چې کله بل ته دعا کوي که نه بې غرضه بې مقصده دنیوي غرض او مقصد الله جل شانو فرشتې مقرر کړي دی هغه ته دعا کوي فرشتې ته دعا کوي فرشتې او بار بار فرشتي چې د هغه لپاره دعا غواړي فرشتي ورته وایي که نه ولک المثل ولک المثل ولک المثل دا ته چې سوې الله دې دا تاله درکړي هغه دپاره دعا کوي الله دې دا تاله درکړي نو په دې طریقه سره دعا ډېره زر قبلېږي عجیبه خبره خدای نبي علیه السلام فرمایي ان اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب للغائب یو سړی موجود نه دی او د هغه دپاره ته دعا غواړي د الله نه دا ټول نه زر قبلېږي نو ته د هغه دپاره دعا غواړي زر قبلېږي دلته فرشتې ستا پر دعا باندې ستا دپاره امین وي هغه ته خو تا دعا وکړه او ستا دپاره امین وي دا غایب دپاره دې وکړه نو اوس دا زر قبلېږي نو ستا په حق کې به هم زر قبول شي ستا په حق کې هم زر قبلېږي دا مونږ کې غټ نقصان دی ښه د بل په کامیابۍ باندې څه کوي خفه کېږو مونږ زه په اے پی ایس کې چې ما سبق وی که نه نو ما سکول ټاپ کو نو په یو 3 نمبر رانه یو هلک دی اوس په یو کس مانه په 3 نمبرو پاتې شو شاته ټول کال هغه به ماته نیت رابط کړی و بیا په سکول کې زه وړوکی وم زه به دونه خفه کېدم ما دا دی لاسه کوي ما که ما ته پته وي دا خپل رسم وله ورکول چې دا وال ما دا لکم چل دی دا ډېر خطرناک مرض دی دا انسان ختموي دننه ښه تباه کوي ښه الله جل شانه دا هغې حسد تذکره کوي ان تصبک حسنة ای نبي علیه السلام ان تصبک که تا ته ورسي حسنة یو ښېګړه تسؤهم نو تکلیف رسي په دې باندې چاته منافقان ته دا منافق علامه دي ښه وان تصبک مصیبة وان تصبک که تا ته ورسي مصیبة تکلیف نو یقولو دی وایي قد اخذنا امرنا من قبل دا موږ مخکې نه احتیاط کړی موږ د دې په شان بېوقوف خو نه نعوذ بالله دی په جهادونو پسې ګرځي ځان ته تکلیف ورسو هغه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته په بدر کې فتح وشوه که نه د دې پې خفه شوي وو د هغه په فتح باندې خفه شو او بیا ورپسې په احد کې نبي علیه السلام مبارک غاښونه شهیدان شو دې څه وي دا بېوقوفتوب دی نعوذ بالله وایي چې دې جنګونو پسې ګرځي جهادونو پسې ګرځي پوهېږې په دې مسلو نو دې څه وي چې قد اخذنا امرنا من قبل مخکې نه مونږ خپله فیصله کړې وه خپل احتیاط مو اخذ کړی و هغه هم اخیستی و دوی زموږ خبره نه منله ویتولو دوی واپس کړي تا تکلیف ورسي دوی ستا د پخوا نه ځي که نه نو خوشحالۍ مناوئ څه مناوئ خوشحالۍ مناوئ